خپت یې کټ کوله 100 په 100 کې دا د مونږ یقینو ما سره پرچې شته راپورونه ټول را سره دي چې د خپت نه کټ کو مولوي صاحب راته ویلې وایي مه یې کټ کوئ د ما دم ته یې پرېږدئ ما دم ته پرېغوسته الحمدلله اوس ډېره ښه ده رونو نحمده ونصلي علی رسوله الکریم دی راغلي او دی ډېر پریشان وي د خپت نه کټ کوو ما چې دې چهرو ته وکتل نو بالکل هغه بس که زه ته وایم چې د غم او د موت یعنی د مصیبت آثار په مخ باندې ښکارېدلو ټول جړغونکي وو مې انشاءالله خپه به ترې نه کټ کېږي د الله په فضل د الله کلام طاقت والا دی الله غالبه دی مرض مغلوبه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه اظهر الحق یم د افغانستان یم د مونږ یو کیمسل و هغه کیمسل د مولوي صاحب دم سره الحمدلله شکر لله ښه شو نو اوس بیا هم دوام کوو په همدې دم باندې هغه دانه وه دانه وه دانې تا ویلي وو چې شوي به هغه دانه چاودېدلې ده ګن پې لاړه ګن 2 سطله ګن ترې نه لاړه څومره وخت نه بیمار دا د 2 کالو بیمار و علاجونه مو بهر کول په کروڑونو پیسې هم لګولې هغې سره پیدا کېده نه هغه اوس هم را سره دي پرچې نسخې ټولې را سره دي کوم ځایونه راتللی وه پېښور کې خو مې یو ځای هم نه دی پورې ښیي انډیا ته هم وړې ده خو نه کېدله هېڅ امکان یې نه درلودو دلته چې راغلی څو پیرې راغلی دلته هم دا دریم ځل دی او دریم ځل هم دی چې راغللو نو کار یې انشاءالله وشو الحمدلله او الحمدلله الحمدلله شکر لله خلکو ته بس دا پیغام ورکومه چې څومره د کیمسل بیماران دي او غټې بیمارۍ دي نه دي ځي بل چېرته همدلته دې راځي همدلته مولوي صاحب سره دې دوام وکړو خو مهرباني وکړئ چې بس موږ سره تعاون وکړئ ګاډۍ لاندې راکوزوئ یوه خبره دویمه خبره دا ده چې د زنانو په ورځ سره په سړي مه راځئ هغې وجه دا وي چې دی له موږ 2 ورځې ورکه چې د دې خدمت وشي د سړو هم 2 ورځې دي چې د هغې خدمت وشي ګوره کار خیر دی دا به وروڼو په شریکه چلو زه خو دا ویم چې الله تعالی دې د هر انسان مجبوري لرې کړي د هر انسان مجبوري دې الله لرې کړي موږ سره چې په دې کار کې څوک تاون کوي بالخصوص صدیق افریدي افیشل موږ له خو په زرګونو په سوونو میډیا والا رالل خو دې چې موږ سره کوم خدمت د وکړه او کوي او په الله را سره ښه په ورورولۍ او په خدمت یې خلک خدا باندې یاد کړی دی الله دې ښه ورځ ورکړي الله دې چاته محتاج نه کړي سره ستاسو الله دې بهترین بدلی ورکړي او یو ملګري دته دعا کړې وه زه یم هغه یو دعا کړې وه زه 100 دعاګانې غواړم چې یا الله دغه ملګري ډېر خوشحاله کړي چې دته دا ګوره دې باندې ستا سم نه کېږي الله پې راضي شي د یو ملګري حوصله پې اوچته شي چې یاره زه څه کوم دا زه ټیک کومه نو الله تعالی ټولو له خیر ورکه الله ټول د محتاجونه بچ کا الله ټول د مجبورونه راویستی کا الله تعالی ټولو په حال باندې رحم وکړه د تلیسیمیا مریضانو دپاره ځکه چې په سوونو راځي موږ چې ډېر زورو لګو نو موږ د 10 نه تر 15 پورې 20 مریضانو پورې نو 20 مریضانو له موږ جوړ کړو راشي 100 مریضان نو دوی ته هغه دوی نه رسي نو بیا اکثر غریبانان هم داسې لاړ شي هغه ملګري چې کم مالداران دي نو هغوی ته زموږ یو اپیل دی د چندې یا چا سره زکات وي یا چا سره خیرات وي یا چا سره صدقه وي خو لکه حصه پکې موږ له د داسې ماشومانانو دپاره راکې چې هغوی له موږ د تلیسیمیا هغه دارو جوړ کړو خپله تاسو ګورئ د تلیسیمیا په یو ماشوم باندې څومره په زرګونو په لکونو بلکې په کروړونو خرچه پې راځي او موږ چې کوم دارو جوړو د الله په نوم ورکو نو د هغې یو مریض باندې 7000 8000 8000 روپۍ پې کم از کم راځي دا موږ لسو مریضانو له جوړولی شو نو موږ سره لږ خالص د الله دپاره دې کې امداد وکړئ سور ګیټ سره بله دا مسله یې دا وه چې دا توره یې پړسېدلی و او تلیسیمیا مریض دی نو دا توره یې لږ نوس دی پرخ یې کړی حاجی اوسې به میاشتې بعد وینه موږ ورکوله او 3 میاشتې چې دا مو تکړه 3 میاشتو بعد وینه پوښتو 3 میاشتو پورې وینه ورته نه اخیجولې فرق محسوس کړی ډېر اصله ده مخکې 5.1 اوس 5.9 ماشاءالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء صدق الله العظيم قابل صد احترام ملګرو مشرانو کشرانو الله پاک مو سره زما د کامل ایمان برخه نصیب کا د جمعې او د هفتې په ورځ د سړو نشست وي د اتوار او د زیارت په ورځ د زنانو نشست وي پېښور ضلع 410 روډ شالم پوله
په وخت به راځئ. مونږ 600 کسان کتې شو. رونو دا د تلیسیمیا تاسو په سوشل میډیا باندې اواز ټي وي باندې مختلف په فیسبوک باندې صدیق افریدي افیشل باندې مولانا محمد ایاز پیج باندې وغیرہ وغیرہ تاسو ګورئ چې د تلیسیمیا مریضان مونږ سره په سوونو زرګونو جوړ شول چې ډاکټرانو واپس کړي دي. الحمدلله څوک هم دا نشي ثابتولی چې مونږ د هغوی نه د دغه پکې یا د دغه دارو پیسې والو. یو زمونږ اپیل او درخواست دی هغه مالدارانو ته چا سره صدقه ده زکات دی خیر دی ورسره الله پې فرواني راوستی دولتونه ورسره دي او هغوی نه هغه دولت هغه پیسې په داسې ځایانو باندې خرچ کیږي چې هغه ولا د دنیا او د آخرت د نقصان باعث ګرځي. نو موږ یو اپیل کوو د دغې غربو ماشومانانو دپاره چې موږ سره لږ امداد وکړي. نو موږ چې 10 مریضانو له جوړو دا مفتي نو بیا به انشاءالله 100 مریضانو له به جوړو. په دغه لړ کې دا یو مریض و د تلیسیمیا د ده نه تپوس کوو چې د ده د ماشوم وینه یې کمه وه او د کوم ځای نه راځئ؟ خیبر جمرود نه. او څومره وینه کمه وه؟ 5.29 وه. یعنې وینه یې پوره شوه الحمدلله. دغه شانتې تاسو مخکې د یو ملګري اعلان واورېدو. نورونو د چاندې دپاره زمونږ یو درخواست او اپیل دی مالدارانو ته چې موږ سره د الله د رضا دپاره په دې باندې به زموږ د ایزي پیسې اکاونټ نمبر هم وي. زموږ د صدیق افریدي دغه چې کوم اکاونټ نمبر دی هغه هم پې باندې وي. او بس که نور څوک لاس باندې یعنې مطلب دی بالمشابه پیسې کوي یا په ایزي کوي یا په هره طریقه چې کوي خو به د چاندې اپیل دی الله پاک هم دا چانده په ښه ځای کې په کار راوستی که. والسلام.